بیانونه به تاسو اورئ چې د پاکستان حکومت او د پاکستان فوج او د پاکستان ریاست دا بیانونه ورکوي چې ترهګري به موږ د پاکستان نه ختمو او د جرړې نه به وباسو. دا په پاکستان کې چې کومه ترهګري شروع شوې ده نو دا تقریبا د 500 کالو نه په پاکستان کې را روانه ده. کله په مزه شي، کله په تیزه شي، کله په مزه شي، کله په تیزه شي. خو دا اوس چې کومه ترهګرۍ څپه شروع شوې ده نو دا څلورمه تیزه څپه ده چې په پاکستان کې شروع شوې ده. بنیاد د دې له کوم ځای نه ایښودل شوی دی؟ بنیاد د دې د پاکستان یو ډیکټیټر جنرال ضیاء ایښو چې هغه د روس او د امریکې جنگ نه په پاکستان کې د کفر او د اسلام جنگ جوړ کړ او د امریکې د سی ای ای په وینا باندې دلته د امریکې لپاره کیمپونه جوړ کړل، جهادي یا فسادي مشران به ټول دلته راتلل، ریالونه را روان شو، ډالر را روان شو، وسلې را روان شوې او د دې ځای نه به جنګونه کېدل په افغانستان کې. هغې سره بیا د افغانستان نه زموږ ملک ته راشه کلاشنکوف یې رالی، هیروین یې رالی، عجیبه عجیبه وسلې رالی او اوس په تقریبا چې د پښتنو په هر کور کې یو ټوپک وي. حالانکه دغه نه مخکې پښتنو سره به چېرته چریزه یا پینډزې ټوپک اب هم ډېرو خو خلکو سره وو، ډېرو سره به نو، او یا به چا سره درهوالې تمانچې وي چې په هغې باندې دونه قتل عام نه کېده. دا اوس چې تاسو د توک په حساب باندې په دې بازارونو کې په دې خپل منځو دشمنو کې وینئ چې د توک په حساب پکې خلک مري، نو دا دغه مشینان دي او دا دغه نوې نوې وسلې دي چې د افغانستان نه دی خوا راوړي او دلته پښتانه په یو بل قتل کوي. د دې نه علاوه ترهګر بیل وجني، فوج راله بیل وجني، پولیس راله بیل وجني، اوس خو راله اعلی سرکاري افسران وجني که تاسو په باجوړ واقع ته وکتل. بنیادي عوامل څه دي؟ بنیادي عوامل شروع کېږي د نن نه به 40 کاله مخکې ځو. په 1980 لسیزه کې جنرال ضیاء چې کله امریکې له لاس ورکړ او د شوروي پر ضد یې افغانان را پاسولو او پاکستان یې د هغوی لپاره بیس کیمپ جوړ کړ او دې له د جهاد نوم ورکړ او ویې چې دا د کفر او د اسلام جنگ دی. حالانکه هغه وخت کې به ورته د ولی خان او د باچا خان په شان خلکو وی چې دا د 2 اتیانو جنگ دی، په دې کې تاسو کار مه لرئ او دا به ګوره تاسو ته ډېر سخت پروزي او دا جنگ به بیا ستاسو د کورونو ته ورسي. هغه وخت کې وی چې را ولی خان هم غدار دی او باچا خان هم غدار دی، دوی په دې خبرو نه پوهېږي. خو نن هغه جنگ زموږ کور ته راورسېده. په ډېر اسماعیل خان کې د مولانا فضل الرحمن د کور نه FC تو شوه ځکه چې بل څوک د هغې حفاظت نشي کولی. دغه شان هر یو کس په ځان باندې یریږي، هر یو افسر په ځان باندې یریږي، هر یو فوجي په ځان باندې یریږي، هر یو اهلکار په ځان باندې یریږي، هر یو صحافي په ځان باندې یریږي چې نن به چا نمبري. دا دوستانو د ترهګرۍ دا جنگ چې کوم دی دا ډېر پیچیده جنگ وي. دا یوازې د ټوپک په زور نه ختمیږي. دا سمه ده چې نن سبا زموږ د فوج چې کوم فیلډ مارشل دی جنرال سید اسم منیر، هغه دا کلکه اراده کړې ده چې د پاکستان نه به ترهګرۍ جرړه وباسي او د دې لپاره به د پاکستان فوج هر قسمه قرباني ورکوي. او موږ د روزانه په بنیاد وینو چې زموږ فوجیان او زموږ پولیس اهلکار د روزانه په بنیاد باندې شهادتونه ورکوي او زموږ غټ غټ افسران پکې لګیا دي شهادتونه ورکوي. خو د دې بنیادي عوامل به ختمول غواړي. د دې بنیادي عوامل دي انتها پسندي، شدت پسندي، مذهبي جنونیت، فرقه پرستی. دا شیزونه به موږ د خپل معاشرې نه ختمو، د پاکستان نه به یو معتدله معاشره جوړو. د هغې نه پس به بیا خلک په خپله د ترهګرو او د دهشتګردو ته دهشتګرد وي. اوس هغوی دلته د اسلام په نوم باندې دې ځای کې ترهګري شروع کړې ده یا په نورو مختلفو نومونو ترهګري شروع کړې ده او د دې لپاره موږ ته پته را چې د افغانستان خاوره استعمالیږي او د هندوستان پیسې استعمالیږي. خو دلته چې هغوی کوم مقدس نوم استعمالیږي نو ځان له په عوامو کې او ځان له په دننه په سرکاري ادارو کې هم ځان له نظریاتي سهولتکار را پیدا کړي دي. دا په دې طریقه باندې ختمیږي چې پاکستان په نصاب کې بنیادي تبدیلی وکړي، د لاندې نه والا تر د هغه یونیورسټۍ تر حده پورې. د دې نه علاوه
په میډیا کې په دې باندې کار پکار دی او ډېر بنیادی کار پکار دی. د دې نه علاوه په مدرسو کې په کار پکار دی، په کالجونو کې پکار دی، په پوهنتونونو کې پکار دی، په سکولونو کې پکار دی، په لارو کوڅو کې پکار دی، په بازارونو کې پکار دی، د تاڼو په سطح باندې پکار دی. او خلکو له په ذهن کې د خلکو د ذهن نه د انتها پسندي او د شدت پسندي او د مذهبي جنونیت د فرقه پرستی دا د خلکو د ذهنونو نه وستل دي. که څه هم چې دا یو معمولی عمل نه دی یا سداسې شپه په شپه دا کار نه کیږي، خو کم از کم د دې لپاره خو چې کوشش شروع شي که نه، تاسو خپل نصاب ته وګورئ، په هغې کې اوس هم هماغه د انتها پسندۍ او د شدت پسندۍ خبره شته. تاسو خپل میډیا ته وګوره، هماغه پرچار پکې کیږي. تاسو په خپلو کې کلو کې لوډ سپیکرو ته وګوره چې پس تاسو په لوډ سپیکرو کې په کلو کې په ښارونو کې د کومو خبرو پرچار کیږي. تاسو په لارو کوڅو کې وګورئ چې د کومو خبرو پرچار کیږي، په بازارونو کې د کومو خبرو پرچار کیږي. نو دا خلک چونکې زمونږ خلک په اسلام باندې ډېر مین دي او هغوی ته چې دوی د اسلام یوه خبره مخکې کي، د مذهب یوه خبره مخکې کي او موږ ته پته ده چې دا ورته د خپلو ناوړه مقاصدو دپاره مخکې کوي. خو چې هغه ورته مخکې کي نو هغوی وایي چې واقعي چې دوی دا خبره خو ټیک ده. دوی وایي موږ اسلامي نظام غواړو. اسلامي نظام نه، دوی په پاکستان کې باچاګردي غواړي. په پاکستان کې باچاګردي غواړي. په پاکستان کې داسې حکومت غواړي چې په هر یو کلي کې د بیل بیل پاټک لګېدلي او دا زورور خلک د هغه پاټکو د پاسه ناستي او چې کوم یو غریب سړی په تیریږي هغه ته به وایي چې 100 روپۍ راکوه. دغه شان به په بل علاقه کې یو بل زورور سړی خپل پاټک جوړ کړي، په بل علاقه کې یو بل سړی زوړ پاټک جوړ کړي. دوی موږ هغه د افغانستان هغه باچاګردۍ ته رسوي، یا موږ دوی د یمن حالاتو ته رسوي، د عراق حالاتو ته مرسي او د سودان حالاتو ته مرسي، د لبنان حالاتو ته مرسي. نو خدای ته وګورئ چې په ځان کې لږ شعور را پیدا کړي او د ریاست په دې کې ډېره لویه ذمهواري ده چې تاسو په نصاب کې تبدیلی وکړئ، تاسو په میډیا باندې کار وکړئ، تاسو په لارو کوڅو کې کار وکړئ، په نیشنل ایکشن پلان باندې سمدستي شپه په شپه منو عن عمل شروع کړئ. او ترهګري ګوره صرف په ټوپک نه ختمیږي ښه. دا ټول شیزونه چې ما یاد کړل دا ترهګرۍ بنیادي عوامل دي. هغې اول به د دا بنیادي عوامل ختمول غواړي، د هغې نه پس په بیا ترهګري ختمیږي. ترهګري یو سوچ دی او د دې لپاره به ته یو بل سوچ را پیدا کړې، یو معتدل سوچ به را پیدا کړې او په هغه سوچ باندې به دی وی. نو تر کوم پورې چې دا کارونه نه شوي نو د ترهګرۍ پر ضد به موږ همدغه شان وهل خورو. 2-4 کاله پس به دا ترهګري زور کوي، بیا به لږه په مزه کېږي، بیا به 2-4 کاله پس زور کوي. خو که موږ دا په مستقلو بنیادونو باندې دا کومې خبره چې ما تاسو ته وکړې، که دا موږ په خپله معاشره کې رایج کړې، په خپلو سکولونو کې، په خپلو کتابونو کې، په خپلو نصابونو کې، په خپله میډیا کې، په خپلو مدرسو کې، په خپلو لارو کوڅو کې، نو تاسو په خدای قونه کوي چې د پاکستان نه یو معتدله معاشره جوړېدی شي او دا ترهګر به بیا خلکو پسې ګرځي. خو خلک به ورته وایي چې وروره دا تاسو څه وایه، دا خو څه ګډه وډه خبرې، دا مه کوئ. د ریاست خلاف موږ نه ټوپک رالو او د ریاست خلاف نه موږ بغاوت کوو. خو اوس خو دوی په مختلفو خوشنما نارو باندې دوی بلد کړي دي که نه، د مذهب په نوم او په بلوچستان کې د محرومۍ په نوم. نو د دې لپاره ما مخکې دا ویلي وو چې کله حکومت ریاست د پاکستان پروپاګانډا کوي نو هغوی له دا پکار ده چې هغه قابل خلک د دې لپاره را مخې ته کړي چې هغه د پروپاګانډې په چل باندې پیږي چې زه به بیانیه څنګه جوړوم او د بیانیې توړ به څنګه کوم، زه به پروپاګانډا څنګه کوم او زه به انټي پروپاګانډا څنګه کوم. نن سبا ریاست په داسې خلکو باندې سرمایه کاري کوي چې هغوی د پروپاګانډۍ او د بیانیې په الف او په ب باندې هم نه دي پوهېدلي. نو په داسې خو بیا د دې مقابله نشي کېدی.